نو بعضی الکان تپوس کی ډراپ شپینګ کاروبار څنګه دی یا ډراپ شپینګ ذریعے سره سیس خرڅول څنګه دی. ډراپ شپینګ دی ته وایي چې د پردی سامان په خپل نوم باندې مخکې خرڅول. نو دی الکانو ځان له یو لیبل جوړ کړي، کامران، عمران، فلانې، زید، امر، بکر، ځان له یو لیبل جوړ کړي، یو دکان لکه څنګه موږ چې کارډونه جوړ کړي. او عزتمندو بیا داسې چل کوي چې سامانونه د پردی کمپنیانو ورکړي، فلانې مثلا بیټري، کیمرا، چشمې، ټوپۍ، تولیه چې څه شي مختلف سامانونه هغې پې ورکړي. نو خلک د سره رابطه وکړي چې کلکلا خان استاد څنګه چل دی، دا تولیه مې پکار ده یا دا پیمپر مې پکار دی او یا دا جانګې مې پکار دی یا دا شوز مې پکار دي. دا ورته ویلکم. ولې نه؟ نور دا منځ کې تشپاڼې د سره یو شی هم نه سوا د دغه کارډ نه او بس دا سیزونه د ورور هغې خرڅ کړي. بعض وخت کې د خپل دکان هم په امریکا کې شو کړی چې زه امریکا کې ناست یم. نور دلته بس چې کوم دی عزتمندو اخونه آباد وینو سره درګر آباد کې اوسېږي. نو دې طریقې سره عزتمندو پردي سامانونه خرڅول په خپل نوم باندې چې ستا په قبضه کې نه دا جایز نه دي. خو د دې د جایز کېدو دپاره اسانه لار ده، الټرنیټ بالکل اسانه لار ده، پریشانه کېدو ضرورت نشته دی. که صرف الفاظ تو بدل کی هم دا جایز کېدی شي. ډراپ شپینګ پردی سیز هم خرڅولی شي، خو د هغې د خرڅولو شریعت خپله طریقه مقرر کړې ده. د هغې طریقه دا ده چې ته به بیه نه کې، درې نقطو کې درته ګوره هر هغه شی خرڅولی شي چې هغه ستا خپلي. دویم نمبر چې ته د چا ایجنټ یې، تا له هغه پیسې درکوي چې دومره پرسنټیج به در کوم، دومره پیسې به در کوم، دا شي به هم خرڅولی شي. او دریم نمبر عزتمندو چې سیز در سره نه وي وی را پیدا به کم. بس دا درې وړې خبرې دي، د دې درته تفصیل بیانو. مثلا پردی سیز خرڅې تا سره آنلاین یو ګاک رالی یا اوس دا واټساپ ګروپونه جوړ شوي دلته خدادات مالا فلانې ډنګرې دې ځایونو کې نو هلکان تصویران راولي مختلف دکانونه نوري کی. صحیح ده، یو هلک خپل دکان نشته، غریب سره پیسې نشته، نو څه خو به کوي که نه. نو پردی مال چې خرڅې نو هغه ته داسې مه وایه چې ما دله دا درکو وی دا به درته زه اویلیبل کم، دا به درته دستیاب کم، دا به درته مهیا کم. زه تا سره واده کومه چې دومره دومره کوانټیټي او کوالیټي دا قسمه سیز او دومره مقدار زه به تا ته در ورسوم. کوم ځای کې دې پکار دی، څومره مال دې پکار دی، داسې ورته وایه. داسې مه وایه چې دله مې درکو، ځکه څه ورکې هوا ورکې دوباري څه د سره شته نه دی او در مې کو، هوا دې ورکړه، اسمان کې مارغان خرڅې. نو د دې وجې نه واده به وکړې. نو یو وي سیل، یو وي اګریمنټ ټو سیل، یو وي سیل سی خرڅول، یو دا دی د خرڅولو دپاره یو اګریمنټ کول، یعنې زه بیا در باندې خرڅ کم. اسانه خبره، بس صحیح شو. ډراپ شپینګ هم تا دپاره جایز شو، څه خبره خو نشته. یا دویم نمبر داسې ووایه چې د چا سیز خرڅې هغه ته ووایه وایه زه به تا له ګاک راولم، ستا دا سیزونه ما ورکړي په نیټ باندې فلاني باندې ډنګري باندې، نو ته به ماله څومره کاټن په سر باندې څومره مزدوري راکې، د یو ایټم په ذریعه باندې سر باندې مال څومره مزدوري راکې، هغه یو ایټم کې بدل 10 روپۍ در کومه یا پوره کارټن کې بدل 200 روپۍ در کومه یا مثلا درزن کې به دومره روپۍ در کوم. کوم شی چې په څنګه طریقې سره خرڅېږي تعالی دې پیسې مقررې کړي، پردي شی نه هم خرڅوه، تکړه شه، نو بیا هم جایز دي. او دریم نمبر یادس چلو کا چې لږې پیسې راواله، هم هغه دکاندار ته وایه یا مثلا بهر ملک دی نو هغه ته وایي دومره دومره پیسې به درکړم، مال دومره مال بیل کا، بس هغه مال هم د هغه په دکان کې دی پروت وي. ځکه ډراپ شپینګ والا داسې کار کوي چې سیز په سړي باندې خرڅ کړي، د ځان له راوړی هم نه، قبضې هم پرې نه کړې، د قبضې نه مخکې خرڅوي، نو د دې نه نبي علیه السلام منع کړې ده. لا تبع ما لیس عندک، داسې شی مه خرڅوه چې د سره نشته، هسې بوس مه بادوه، چې سیز موجود وي تا سره وي نو هلې خرڅوه. او دغه رنګ کوم څیز چې ستا رسک کې نه راغلی نو هغه ته مخکې نشي خرڅولی، چې د کوم سیز تاوان پتا نشته د هغې فایده ته نشي اخیستی. نو چې کله د پردي دکان کې یو شی پروت دی او تی خرڅې نو د دې تاوان په پردي دکان دی، نو د دې فایده هم هغه به الیتی نشي اخیستی. چې کله هغه سیز ستا په ملک کې رالی نو بیا نقصان ستا شو، نو چې نقصان د کوم سیز ستا شو د هغې فایده هم ستا شوه. الغرم بالغنم او ربح ما لم یضمن، نبی علیه السلام منع کړې ده د هغه سیز چې رسک یې ستا نه او د هغې فایده ته الې، دا ناروا ده. نو د دې وجې نه عزتمندو قبضه کې بیا راولئ. بیا قبضه دوه قسمه، یو ته ویلی کېږي عزتمندو فزیکل قبضه. فزیکل قبضه دې ته وایي چې باقاعده لکه څنګه دا موبایل ما لاس کې نیولی دی،
صحیح شو؟ دې ته وایي فزیکل قبضه، مشاهداتي قبضه. بالکل ښکاري چې تا سیس تا جب کې دی، دکان کې دی، دې ته وایي فزیکل قبضه. او دویمې کنټرکټیو پوزیشن، او دې ته فزیکل پوزیشن وایي. نو یو کنټرکټ یو حکمی، یعنی یو سیس ته رسک کې داخل شو، ته په خپل دکان ته هم نه تلې، خو شاګرد یې ولېږلو او هغه تاله بنډل بیل کو او هغه تاله مال بیل کو، بس دا داسې شو لکه ستا، او بس هغه ځای کې د لکې غوښتو هلکه که څوک رالېږي ور به یې کړم. نو داسې طریقې سره په خپله یا د بل چا په ذریعه قبضه وکړه، هم هلته دغه په دکان کې کېده بیک اپ ډراپ شپینګ کې، مطلب دا سامان بل چا ته ورلېږي نو هم تا دپاره لېږل څه شی شو؟ جایز شو. پردې څیز دله خرڅول جایز شو.